د نهم ذوالحجې روژه یعنی د عرفې روژه د دې څه فضیلت دی او دا کله ده، دا کله نیول پکار دي. نو محترمو په دې کلیپ کې به تاسو مکمل په دې باندې پوه شئ چې د نهم ذوالحجې د عرفې روژه د هغې څه فضیلت دی او دا کله نیول پکار دي. معزز سامعین، دا مسله خپله مو اورې، ډېر ملګري په دې شش او پنج کې به پراته وي چې د نهم ذوالحجې دا کومه عرفې روژه ورته وایو د دې څه فضیلت دی، دا خپله مو اورې، نورو سره هم شیر کړي. فضیلت محترمو دومره زیات راغلی دی چې د مسلم شریف، ابو داود شریف، مختلفو کتابونو د احادیثو کې د دې داسې روایت د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه راغلی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي څوک چې د عرفې یعنی د نهم ذوالحجې یعنی د عرفې ورځ ورته موږ وایو د هغې روژه ونیسي، نو زما امید دی چې د یو کال تیر شوي او د یو کال آینده ګناهونه به الله تعالی معاف کوي. نو ګوره محترمو چې هر کال عرفې په ورځ یو سړی روژه نیسي، نو د یوې عرفې نه بلې عرفې پورې یو کال وي، نو ټول ګناهونه به الله معاف کوي. نو مطلب دا چې دا به ټول کال د دې ګناهونو نه صفا سوتره وي. نو دا خپل ونیسي، ډېر زیات فضیلت دی. او داسې بل حدیث مبارک هم راغلی چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به همیشه د پاره د نهم ذوالحجې روژه نیوله. نهم ذوالحجې مطلب یعنی دا د عرفې ورځ، نو دا د عرفې د روژې د نیولو فضیلت شو. اوس دا کله نیول پکار دي؟ نو محترمو زمونږ په پېښور کې چې کوم د 2026 نهم ذوالحجه چې کومه ده، هغه د راروان 26 تاریخ د منګل په ورځ باندې راځي، او دا په سعودي کې هم د منګل په ورځ باندې د عرفې ورځ راځي، ځکه چې د بود په ورځ باندې په پاکستان کې هم او په سعودي عرب کې هم لوی اختر دی د عید الاضحی ورځ ده، لهم ذوالحجه، لسمه ذوالحجه، او نهمه ذوالحجه ورځ چې کومه ده دا د منګل په ورځ ده. نو روان چې کوم منګل نن اتوار دی، مثال سبا پیر منګل، د منګل په ورځ باندې نارینه زنانه چاره چې الله وس دس ورکړی وي، داسې طاقت وي د روژې نیولو، نو هغه د روژه ونیسي. نو امید دی چې الله تعالی به د هغه یو کال تیر شوي او یو کال آینده ګناهونه به الله معاف کوي. او د روژې نیولو څه ټایم دی؟ نو محترمو ګوري دا تاسو چې صبح صادق کم داخليږي هغه ټایم نوٹ کړئ. اکثر خلک بیا وایي چې یاره موږ روژه نیولې وه، نو پته نه لګي څه ټایم اذان وروسته وشو. نه، اذان ته مه ګورئ، څه ټایم داخليږي هغه ټایم معلوم کړئ، او چې ماښام څه ټایم، مثال ماښام څه ټایم داخليږي هغه ټایم سره روژه ماتې کوئ. نو دا د نهم ذوالحجې د عرفې روژه نیول او د هغې فضیلت تاسو سره مې شیر کړو، نورو مسلمانانو سره مې شیر کړي چې هغوی ته فایده واخلي. معزز کتونکو، په کور کې ډیر ورونه شریک وي او هر یو ورور کاروبار کوي او کور کې پلار وي یا مشر وي، هغه له پیسې هر یو ورور راوړي او پیسې جمع کوي. نو دا ورونه به قرباني څنګه کوي؟ یعنی په کور کې مشترک ورونه وي یا ځان لوي، خو هر یو ورور کور ته مزدوري راوړي د شپې پلار له ورکوي یا کور کې چا سره جمع کوي، نو بیا به صرف دا پلار قرباني کوي، د دې ټولو ورونو نه به قرباني ادا کیږي او کنه. محترمو دا مسله یاد ساتئ، ډیرو ملګرو ته پوښتنه کول چې آیا په کور کې ګڼ شمېر څلور پنځه ورونه وي، هر یو ورور مزدوري کوي، لږې لږې پیسې بیا پلار له ورکړي چې آیا په دې باندې قرباني وکړه؟ نو دا قرباني دا د پلار نه کېږي که دا د ټولو ورونو نه ادا کېږي؟ یو مسله ګورې محترمو، په دې باندې بالکل ځان کلیر کټ پوه کړئ. په هر یو بالغ انسان چې هغه بیا داسې مثال کاروبار کوي او وټه ګټه کوي، داسې خپل ښځه او بچي لري او بالغ وي، عقلمند وي، نو په هغه باندې لکه څنګه چې ځان له مونځ فرض دی، د بل ورور په مونځ باندې دا نه خلاصېږي، یا ځان له زکات یا ځان له روژه نیول، دقرنګې دا قرباني دا د هر انسان د بالغ عاقل بالغ مالدار سره تعلق ساتي. نو ډېر داسې موږ کتلي وي چې هغه په کور کې مالدار وي، خو بس پلار له پیسې لږې لږې ورکوي، بس پلار ته وایي زموږ یو قرباني وکړه زموږ د ټولو نه به ادا شي. داسې نه ده. کور دا کم ورونه چې څلور پنځه ورونه وي په شریکه باندې کور کې پلار له پیسې ورکوي، نو دا به داسې کار کېږي چې دا پیسې به راخیستلې کېږي او دا به په دې ټولو څلور یا پنځه ورونو باندې تقسیمېږي. نو هر یو ورور دومره وي چې هغه صاحب نصاب جوړېږي. صاحب نصاب معنی دا ده چې د 52 تولې چاندي چې کم ریټ تقریبا 4 लाख روپۍ جوړېږي، داسې چې هر یو ورور سره دومره پیسې وي، ځان له پټي ځان سره دومره ساتلی وي، یا چې کم دی دا کم پلار سره مال حال وي، دا پیسې ورکوي، دا تقسیم شي په دې هر یو ورور ته دومره پیسې رسي چې هغه په مالدار صاحب نصاب ګرځېږي. نو بیا به هر ورور ځان له ګوره قرباني کوي. داسې نه ده چې د هر یو ورور سره کم نه مثال 4-5 لک روپۍ کور کې ایښي دي او پلار له لږې پیسې ورکړي، ورته چې بس پلاره زموږ د ټولو نه ته یو قرباني ادا کا. اګه پلار چې د شریک ورونو نه پیسې والی او پلار په قرباني وکړي، دا به صرف د پلار وي. داسې کېږي چې پلار له پیسې ورکړي، بیا یو غټ څاروی راولي، په هغه کې د 7 حصې کېږي، نو بیا پکې د هر یو بچي نوم باندې واخلي، نو بیا پکې قرباني کېږي. خو ډېر داسې وي چې کورونو کې داسې غریبانان ټایپ وي، نو هغې به مثال پیسې پلار له ورکړي، ورته پلار زموږ د ټولو نه په شریکه قرباني وکړه. د شریکې قرباني داسې نه کېږي.
چې مثال په لګي لګي پیسې ورکوي پلار م قرباني وکړي یو حصہ چا سره ونیسي نو په هغه یو حصہ کې تاسو ټول راشي داسې پکې نه کېږي محترمو. ها ما تاسو ته مسله واضحه کړله.